کې وی چې زما دې په الله قسمي چې دواړه جهانه به په یو ویښته باندې ورنکم. یقینا دا ده چې دې قدر هغه سره و، د دې قدر د بزرګانو علماو سره دی. نو د دې وجې نه د هغې متعلق به ستاسو مخکې څه معروضات پیش کوم. څلورم نمبر دا محترم، ما دې په الله قسمي چې دواړه جهانه به په یو ویښته باندې ورنکم. یقینا دا ده چې دې قدر هغه سره و، د دې قدر د بزرګانو علماو سره دی. نو د دې وجې نه د هغې متعلق به ستاسو مخکې څه معروضات پیش کوم. څلورم نمبر دا محترم عزیزانو چې حاجي محمد امین صاحب عالمو، د عالمتوب نه علاوه مجاهدو، د مجاهدتوب نه علاوه شاعر او مداح رسولو. والله چې په دې زمانه کې داغه غونته عاشق او داغه غونته صحیح مداح پیدا نشي. او زما خو ایمان سره وایم چې کله په حاجي صاحب سترګې لګېدلې وي داغه نه سما ډېر پیرانو لیدل، ډېر بزرګان ولیدل، بلکې یو ځل هغه کاڼا غربن ته لاړم او پیر صاحب ته مې وویل چې مولانا صاحب ما خو د حاجي محمد امین صاحب نه بیعت کړی دی او د هغه نه پس مې په نظر کې څوک راځي نه خو تا ته رالم. نو هغه یو د درې ټکي ما ته راکړي دي. خو بهرحال محترم عزیزانو عر مې دا کولو چې حاجي محمد امین صاحب کې لومبنی اخلاق دو چې همیشه به امر بالمعروف او نهی عن المنکر داغه کارو او په دې حدیث عملو چې من را منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرور کونین فرمائی چې د امتیانو من را منکم، من په ذوی العقول کې د پاره د عموم راځي، من کې زید، عمر، بکر، خان، غریب، بیا مولا او حاکم او محکوم برابر دي. من را منکم هغه چا چې ناروا ولیدل نو فلیغیره بیده پلاس بند کا. والله چې جسے پلاسم بندیز کړی دی د دمو میدان به لګېدلو په دغه دا سله د پیښو نه لاندې کلی د شریف دی کلی دی بډبیره کې میدان ته تللی دی، دل تښتېدلي دی او په هغه ځای کې تقریر کړی دی. دغه حاجي محمد امین صاحب په 400 کې تحصیل کې جماعت کې مونځ کړی دی او چې بهر ته راووته نو دکان کې ریډیو غږېده، هغه سره به شلو امسا به ورسره وه، سر کې به داسې د غاښۍ غونته وه، دغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحیح کونټی او پکې به شلو. هغه ته ویې ریډیو بند کا، وی نه بندو، وی نه بندی، یېرېده نه. نی پړې کې دا وه چې ما ته به څوک څه ویلی شي چې ورته ظالمه حاجي محمد ښه دا هغه دی. هغه دکاندار راغی او ماسۍ ته وسته او ریډیو دن نه که. زم که ما غونته او تا غونته مولا میدان ته روځي دا کار به وکړي شو؟ نشو کولی. زم که دا جمدی دی په دې پاکستان کې به انشاءالله د نن نه 15 کاله مخکې اسلام راغلو، خو داسې نه ډر علما، داسې نه ډر دی چې مجاهد د خاورو لاندې شو، دام د خاورو لاندې شو او چې چا په ملک کې د قرآن او د حدیث نظام راوسته. مولانا مفتی محمود صاحب هم خورې واغوستې، مولانا احمد علي لاهوري هم خورې واغوستې. ما غونته او تا غونته به اسلام د کم ځای نه راولو، مونږ خو د پیسو کې یو، کله غونته پیسې میلاو شي بیا دین اسلام پرېږدو. پاکستان کې خو اسلام د خاورو لاندې شو او د دې اسلام ګل په حکومت کې چې دا ځان ته د اسلام ټیکهدار وایي، زه وایم چې د بوټو په حکومت کې، د حیاخان په حکومت کې دومره اسلام ته تکلیف نه رسېدلی څومره چې ضیاءالحق په حکومت کې ورسېد. ټیک ده که دروغ یم؟ ولې دا ګز او دا میدان دا په دې حکومت کې ټلویزیون راغی، د ده په حکومت کې ویسیار راغی. ویسیار زمونږ د پلار او نیکو نوم لري، زه یم کدلی چې ویسیار بند دی، دې بندولی شي که نشي بندولی؟ بله شپه چې اعلان کولو چې جننجو او دا ټول یې په مخه کول، دې دا اعلان نشي کولی چې په دې ملک کې د الله نظام نه اعلان وکړو، څوک به ټوټو کي لیکن دې نه راولي او بیا وایي چې دا پلانکې نه راولي. 3 کاله تېر کړو، زه یم تا 10 کاله تېر کړه، ته اسلام د کوم ځای راوست؟ تا څه وکړو دا ګز او دا میدان؟ خو ځان دې صرف د جننجو نه خلاص کړ.
وی جرنیل ځان د خلاص کې لانجو او لاړ جننجو اوس په کور کې ناستې بچو ته وایي دنجو او لاړ دننجو وګوره جننجو لاړ اوس د دنجو ویل تکې ناغم لا ټوکړی ورته په سر کړه نورم رالل دغه سروره سبا د نور حالم دی زه وایم چې والله العظیم په دنیا کې لوی عزت د علماو دی لوی عزت د پیرانو دی لوی عزت د مجاهدینو دی مولانا وګوره یو عالم وګوره د ورکوټوالي نه لګیا د علم کوي چې څومره زړیږي دومره قدر زیاتېږي چې څومره ملا زړیږي پاسته نه جوړېږي که نه وګوره سپین علما دا خلک راځي د خپل تلیخ کولی دا د علم برکات دي وزیر نن وزیر دی سبا تیرپل دی نن دی کې بادشاہ دی سبا گدا دی مولا تر قیامت پر روان دی نو حاجی محمد امین صاحب عالمو دا داسې پیر نو چې واځي د پیرو د پیر سره عالمو او چې علم وسره نو خلک به دین ته رابلل او په کومه طریقه څنګه چې الله فرمایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن اے زما بندگانو اے پیغمبرا خلق چې دین ترابلې په چلو په هنر باندې د دیو جن شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه یو بزرګ او یو پیر تیر شوی دی څنګه چې دا حاجی محمد امین سے پیرو دام یو پیرو شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه ته سره راغی چې جی دغه شرابیان دي شرابونه سکي او دمتوب کوي ورشو داوی سے علاج وکاغه بالکل وما علينا الا البلاغ دا تبلیغ برور گوری تاسم کوئے دا یوازی پا مولا نبے بلغو عنی ولو آیتن بلغو دا گرامر پا لحاظ سیغد عمر دا بلغو تبلیغو کے ولو آیتن اگر کے آیاتی او زوین نن پا ملک چکم جماعت او تبلیغی زوین چل دغن تا خجمات زوین پا تبلیغ کے کمیم سمرش تبلیغ والا زیاد کی تبلیغ والا خپل پیسے لگئی بسترے پا اگرا په جماعتونو کې رغړي خپل ښځې شته بچي شته دکانونه شته جایدادونه شته هغوی ته بیا کې خیرآباد ویلی دي او د دین دپاره ملنګان روتي دي او دین زده کوي بعض وایي دا د امریکې جنټان دي د امریکې جنټې چې ته به دوی نه دا لاګوې که الزام لګې چې څوک تبلیغي والا ته خراب وایي دا خراب دی ته خبره پوه شوې که نه تبلیغ والا سکان او هندوان مسلمانان کړل او رجاء دی په دنیا په حرکت کې راوسته ده دا تبلیغ چې ته انکار کوې معلومیږي دا چې ته د اسلام خلاف یې دا باز سړي که نه لکه ګیره ولې نه پرېږدي وی ته وګوره هغه ګیره پرېښده غلا کوي هلکه عج ولې نه کوې وی ګوره پلان کې هلکه هغه عج کړی دی هغه غلا وکړه ته مه کوه هغه ګیره پرېښده هغه غلا وکړه ته مه کوه معلومیږي دا چې ستا په ګیره اعتراض دی او ستا په حج اعتراض دی نو ستا په خدای په پیغمبر اعتراض دی نو تا کې د ایمان څه پاتې شو ته خبره پوه شولی نو محترم عزیزانو دا الله دین دپاره میدان ته وتل پکار دي نو هغه دین دپاره ووته وی چې بالکل زه ځم او دین ته به خلک رابلم شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه بار ته لاړ چې ورغې شرابیان لاندې منډه کړه مولا صاحب ته د خدای بندګانو چېرته لا زه خو تاسو نه رالم وی خلیله یو شرابیان راغلي مولانا صاحب څنګه راغلي وی چې خبرې څو خبرې ترې کړو نرمو الفاظو سره د حاجی محمد امین صاحب اخلاق او عادات او د بزرگانو اخلاق عادات تاسو ته بیانوم کینول او یو روغنته چې یو بوتل شراب دی مولوي صاحب له پکار دی نو مولانا صاحب غږ نه کوي شیخ جنید بغدادي غلی ناست دی ابو استګل چې خدای دې خوار کړ وړي او ګلاس کو دا یو مولا مشرابي کو د ټولو مولیانو جواب باندې کوي مولانا صاحب شیخ جنید بغدادي غږ نه کوي مړه چې لاړه یو بوتل یې راوړه چې ورغې نو بوتل ته شو شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي چې یا لکه تاسو پسې تلې شراب پسې راځه د خدای بنده شراب ما ځان سره وړي دي هغه شکر د خدای مون خدا سي پیر د خدای نه غواړو چې یا الله هغه پیرن وي هغه شرابین وي هغه چرسي او بنګین وي یا الله مون خدا سي پیر د خدای نه غواړو ځان ته نور مالان کړو ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن شرالن شو وی مولانا صاحب شراب رو باسه نه بچو زما شراب ته بودس کوي لکه د دې پیرانو د دې مولیانو سیل لفاغون ته کنه دا بودس کې کل پکار وی خجی بالکل او دسه پیوکو چې دسه وکړه یو دسه نو ته یو جی اوس په بل کار کوي وی په خاص بتاس شراب اوس کل تاسو بدار شمو الله
د فرشتو سره خبرې کولې، د پیریانو دیوانو سره. نن چې زما شراب وڅکې نو د عرش معلا د فرشتو سره به راز با جوړ شي. یو څه جلو کو، یو 100 رکعته مونځ وکړې، دې ته دین ته رابلنه وایي. وتړی نیت، مسروق شرابیانې دین ته راواړو، نیت وتړی، الله اکبر، نیت یې وتړو، الله اکبر. اوس دا یو خبره زده کوي چې دا موږ یې غوږونه دا ګوتې د مانځه کې ولې وړو. دویم نمبر دا چې موږ لاسونه دلته ولې تړو. امام شافعي سوی دلته کېده، امام اعظم سوی چې نه، ابهامه او خنسره نه تړی جوړه کا او په مړوندو لګو نامنه لاندې کېده. دا لاسونه موږ ولې تړو، دا غوږونه ګوتې ولې وړو. دې باندې غونته ځان پوه کوي. د شپېتو کالو سړی د اوس پاسم چې وایه بابا په ایمان وایه، ما سوا د تبلیغ والا او ما سوا د مولیانو نه. یو د کې پاسم چې وایه باباجي تا 80 کاله مونځ وکړه، ته دا غوږونه ګوتې ولې وړې؟ ته دلته په لامل لاسونه ولېږدې، په خوند او په رنګ یې پوه نه چې سب والا غري. نو محترم عزیزه، نیت زده کوي. د لاسونو پورته کولو دا معنا چې الله اکبر، خدا معنا چې خدای لوی دی. د لاسونو پورته کولو دا معنا چې خدایا ما تمام دنیا شاته پرېښوده، بال بچ مې شاته پرېښو، ښځه مې کور پرېښوده، جایداد مې ټول پرېښود. یا الله اوس مبارک پروردګاره تا ته ولاړ ما. یو معنی دا ده. دویمه معنی دا ده چې عربو به ګناه وکړه، جومات ته به راله، وی به الله اکبر، خدا مانا چې خدای لوی دی. او د لاسونو پورته کولو دا معنا چې یا الله زما په ټولو ګناهونو تا ته توبه ده. دویمه معنی دا ده. دویمه معنی دا ده پروردګاره چې یو سړی په سیلاب غرقېږي او دریاب یې وړي، او پوړي ته ملا سچوي، کوړي ته ملا سچوي، کابل ته ملا سچوي. د دې دا معنا چې یا الله د ګناه دریاب کې غرقېږم، یا الله ستا دربار ته رالما او ستا رحمت تلاس پورته کوما چې ستا رحمت تلاس کې ونیسما او د ګناه په دریاب کې ډوب نه شما. د لاسونو پورته کول دا معنا چې یا الله تا رحمت راګیروما. نو چې څه وخت د لاس راکته کو نو دلته کې لاسونه وتړه. امام شافعي صاحب دلته کې امام اعظم صاحب چې زموږ چې چا مقلدینو، امام اعظم صاحب مقلدینو، حالانکه امام اعظم صاحب محترم عزیزه موږ د هغې مقلدینو. د دیوبند علما چې څومره دي دا د امام اعظم صاحب مقلدین دي. اگر چې نن امام اعظم صاحب ډېر خلک نه مني، امام اعظم صاحب ته بعضو ظالمان د اسلام په جامه کې امام اعظم صاحب ته علیه بالله مشرک وایي. هغه امام اعظم چې 40 کاله د ماسختن په اوداسه د سار مونځ کړی دی، 40 کاله د ماسختن په اوداسه د سار مونځ کوي. ماسختن به اودس وکړه، ناس به مونږ به وکړو درس قرآن، د درس قرآن نه وروسته درس حدیث، د در حدیث نه وروسته درس فقه، د فقه نه وروسته به کې مراقبه، فکر او ذکر کې به اړمو. چې اواز به وشو الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم. د سبا بانګ به وشو، امام اعظم صاحب په هغه داسې باندې دیدو او په هغې به د سبا مونځ ادا. نو هغه ته خلک مشرک اعوذ بالله وایي. بعضې ظالمان د اسلام په جامه کې شته. امام اعظم صاحب هغه مالک، هغه شان مالک د مسلمانانو یاد لرئ چې امام اعظم صاحب دومره لوی عالم دی چې امام شافعي صاحب رحمت الله علیه دا صفت کوي. امام شافعي صاحب د مذهب یا امام دی، دومره لوی عالم دی امام شافعي صاحب چې رمضان میاشت راله نو مقتدیان ورته مونږ ته به روژې ختم کړي. امام شافعي صاحب ما ته قرآن نه دی یاد، وی نه جي مونږ ته به ختم کړي. امام شافعي صاحب ته د خدای بندگانو قرآن نه دی یاد، وی نه یاد کا. امام شافعي صاحب سر را پاسېده او قرآن یې مخې ته ونیوه او شروع کړه چې ماښام بانګې وي. یو سفاره یاد کړه چې د ماسختن ټیم شو، وړاندې شو او هغه سفاره مقتدیانو ته په تړاو کې ویله. ساري بیا سفاره ادا کړه، د شپې بیا ویله. په دې شپه کې قرآن یاد کړ او په دې شپې کې ختم وکړ. دومره لوی حافظ، دومره لوی ذهین، دومره لوی علم مالک، یو میاشت قرآن یادول په ما دا ټوکه ده. هغه امام شافعي صاحب د امام اعظم سره متعلق یو څو شعرونه فرمایي چې امام اعظم څوک دی. امام شافعي مني او د غلو کندو کته نه مني، نه منه کنه. امام شافعي مني
मूंगे मनू। इमाम शाफी फरमाई लक़द ज़ानल बिलाद व मन अलैहा, लक़द ज़ानल बिलाद व मन अलैहा इमाम अल मुस्लिमीन अबू हनीफा बिआसारिन व अहकामिन व फ़िक़्हिन कायात ज़बूर अला सईफ़ा फमा बिलमशरिक़ैन लहू नज़ीरुन वला बिलमग़रिबैन वला बिकूफ़ा रहमत रब्बिना अबदन अलैहि, रहमत रब्बिना अबदन अलैहि मदल अय्याम मा करना सईफ़ा। इमाम शाफी से वही जमानी पर खुदा कसमी मां टूल दुनिया कच करा खुदा मां में जम खुद में ये आलिम पर दुनिया के पैदा न पर मशरक की स्टो न पर मगरिब के न पर कूफा की दुमरली आलिम इमाम आजम से दाद खैरुल कुरून ने हुजूर फरमाई खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम ख़ज़माना पर ज़मानों के ज़माना दा और पसीर ताबीईन दा और पसीर तब ताबीन दा और पसीर वे की नाकार ज़मान दा वो दखी ज़माने में नंस्ता पाकिस्तान की इमाम आज़म से अब खलक कंजल कई इमाम आज़म से अब मुशरिक हुई हजरत उमर फारूक और सिद्दीक का अल्लाह मुनाफिकान वही अगर तो वही शियागान नन पाकिस्तान की शियागान ज्यादा लेमा जरनेला ओ वजीरानो ओ द खुदा बंदगानो ओ मिंबरानो बिबेश जमुंगा मोरदा द तमाम उम्मत मोरदा जमा मोरदा द वजीरानो मोरदा द उलमा मोरदा द बुजुर्गान मोरदा द उलमा देवबंद मोरदा द टोल जहान मोरदा ज़िक्र पैगंबर बीबी दा तमाम जहान मोरी और जमा मोरता और स्टा मोरतन पाकिस्तान की तंजील कीगी कश्फुल इसरार के खुमैनी निकली दी कि हजरत बीबी आयशा दिफिला करेगा दोनों जुल्म मुतज़िला कारवी लिखेगी मां की गैरत निष्ठा ताकि गैरत निष्ठा और रवान दे फिक़ह जाफिया ज़रूर करे अल कदायो फिक़ह ज़रकरा फिक़ह जाफिरा वाले जे कुरान हदीस ने कम रहते दाग मनू बोला फिक़ह दूंगा मनूला तो परवाह निष्ठा इन पाकिस्तान के द खुदा पजात अमलदा प पैगंबर अमलदा प सहाबो अमलदा प औलिया अमलदा औलिया ताला बिल्लाह गटी वही अरमान दी जमाल हुकूमत रागे चस्ता पर सरदा गटा माता कम बिल्कुल जब दखल को न लाओ हयात लाड़ा ईमान लाओ परवाह निष्ठा किसी हुए खुदा ताला बिल्लाह लजादी खुदा न मनी दिग्गाल जान सरदार खातमुन नबी न मनी सिद्दीक़ उमर उस्मान तक अंजल कई या वाली मनी या अली मुश्किल कुशा या अली मदद जसख काल पालचिनार तचलेन दिलता में गवाहान शता पालचिनार के भी शेगान के ऐलान होकर बिल्कुल कराचा सऊदी तपोस को लिशे शेगान तंदी तो टीका दी टीका दादा करबला खौरा मैं ऐलान को शेशियो दादा पालचिनार जुमात दादा पालचिनार दास्तान मामबाड़ा या पली का दो या ता करा कपा कई ये करबला के तजरत निष्ठा तो पली कई और कंधे पर चपड़ी टिका बाने लगे नबिया तंदेरी पर टिका बाने पाकू लगो और खपेरी पर पली जहरा ली पंडेरी पर पली जहरा ली लासी पर पली जहरा गए निष्ठा मुस्कम देखेगी माँ के दो कसाने की मौलाना से शेगान द पसराल में बिल्कुल दादू गजो दा मैदान दरियो दे रहा हूं पालचिनार के ये तनमरान है मुहतरम अजीज ने दिन पुरतों का शुरू है पाकिस्तान के पाकिस्तान में बिल्कुल ये किलाज रसुला जब ईमान आदाद या अल्लाह गुनाहगार इमा या अल्लाह मुजरिम खुदा गुनाहगार इमा और दख्तल्ला सबकड़ा निजाम तो लगोले उस्तादर बात जदो गुनाहगार वाला मां बिलासुन तोलो माना आदाद या अल्लाह मुजरिम गुनाहगार इंसान तो मैत करो उसे उस्ताद दरबार के वालारिम शेख जुनैद बोदादी रहमतुल्लाह अलैह और 10 पे को तमाम ज़बान उजरल और रब्बुल आलमीन के अल्लाह सुन पोत को दुआ कई सोई वे परवरदिगारा हर शिकारम बूद आखिर कर दमश हर शिकारम बूद आखिर कर दमश शराब सूए नमाज आवर दमश या अल्लाह जमा खुदम रकारो खुदाया
د شرابو نه را پاسول یا الله دس نه دی کړی دی اوس مې لاس په نامه تا ته پروردګارو درولی دي نو څه کوي پس رجوع قلبی کاری ترا پس رجوع قلبی کاری ترا قلبهم قلب تفعل مصطفى یا اللہ مقلب القلوب خدایتی یا اللہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغاتر بانے خدا دین طرف تا مخراوا چې مولانا صاحب دعا ختمولا او دو تن منځونه ختمو شرابیانو فوراً د شرابو لوښي مات کړل او د امام صاحب او د شیخ جنید بودادي په لاس باندې بیعت وکړ آمنت بالله وملائکتی آمنت بالله کما باسمائی ایمان مجملی بیان کړ ایمان مفصلی بیان کړ هغه شرابیان خدای پاک د اولیاء په صف کې شمار کړ دا څه وجه وه هغه بزرګ لاړ هغوی ته امر بالمعروف نهی عن المنکر کړ زما د په خدای قسم دي حاجي محمد امین صاحب ډېر چرسیان او ډېر ګري خیلي ډېر ګویا کې فاسقان او فاجران د رسول الله علیه السلام د نیکانو خلکو په صف کې ودرولي دي زم حاجي صاحب ستا په دې قبر د خدای زیات انوار وورئ چې څومره دنیا د نیکۍ ته راړولې ده په لکونو مریدان په لکونو زما په خیال چې دومره مریدان په دې لږ وخت کې په پاکستان کې د هېچ چا نشته څومره چې د حاجي محمد امین صاحب دي چې کوم ځای ته لاړ شم زه پاکستان کې ګرځېدم والله چې عربستان کې مې لاړم په ابوظبي کې په دوبۍ کې په العین کې او په شارجه کې او بیا کې په عجمان کې چې چا نه تپوس کوي حاجي محمد امین صاحب زما پیر دی یا لکه دومره لرې لاړې مکه معظمه مدینه منوره ثوابه افغانستان ترکستان دا سوات دا جو دا زلزله هزاره بسیطه زه تللی ما د مولانا غلام غوث فضاوي صاحب پرېته هلته د حاجي صاحب مریدان او متقدین شته دومره لوی اهمیت دومره لوی شخصیت پاکستان کې بل نه په موجوده زمانه کې څومره چې دا عمر د مجاهدو او د ده زندګي زم چې زما مخکې اوس مولانا یو کې فضل الله صاحب فرمیل زما مخکې بالکل دا واقعات شوي دي چې د ملک او د وطن سربراه دغه بیا چې مرزا ظالم چې کوم دی دې مرزا ته زما مخکې ورغې او ما ته بچیا ته تلاوت وکړه ما ته به بچې او واقعي چې بچي په ځان ساتلم د بچي غونته نظر راته کو دومره په ما مهربانو چې د حج نه راغی یو دومره قلم یې ما له راوړی چې بچه دا قلم مې تا له راوړی دی یو د تصویر زنډې او یو جوړه تسبیح یو خط شفا دی ما ته راکړه دا مولانا سمجان صاحب را سودلی م ورکړ او مال م راکړ دغه ځای ناست هغه توپ دی هغه ځای کې ناستو د حج مبارک نه راغلو زه وایم چې په دنیا کې ولي حاجي صاحب و په دنیا کې غوث و هغه حاجي صاحب و په کوم وخت چې وفات شو مولانا غلام غوث صاحب په انګو کې تقریر کو مولانا غلام غوث صاحب د قادیانانو بیا کې جوړ هغه وستو هغه په انګو کې تقریر کوي خلک اورې نن د دنیا نه قطب لاړ قطب خاورې لاندې شو دا د علماو د هغې رایه وه د هغې وجه دا وه چې حاجي محمد امین صاحب یوازې عوامو سره تعلق نه زما د په خدای قسمي چې د حاجي صاحب د علماو سره مینه وه او د علماو نه زیاته طالبانو سره مینه وه دا زما یاد دي چې طالب دی ولیده که نه مولانو خان ته نه پاسې او طالب ته به ورته رغاړه او خپل به یې کړ ما په دې ګناهګار لیدلی دی چې طالبان یې ډېر خوښ طالبان یې ولې خوښ وو د دعالو جانو سردار جناب رسول الله سلام فرمایي چې ان الملائکة لتضع اجنحتهم رضا لطالب علم حضور فرمایي چې طالب ته لار رواني بخاري په ترخ کې ده ترمذي په لاس کې ده ابو داود ترخ کې ده مسلم شریف سره ده وسره هدایه ولین ده وسره سروقایه ده او دې دارون ته روان ده استاد ته روان ده زما د په خدای قسمي ګورې پاک فرمایي فرشتي ورته وزر ویلی چا طالبه اے د علم دین طالبه زما په دې قطړو زما په دې وزر باندې قدمونه ولګوه ځکه ته د خدای دین زده کوې او قرآن زده کوې او چې قرآن او دین څوک زده کوي دنیا به آبادوي او چې قرآن او حدیث ختم شو علما ختم شو دنیا به تباه وي یعنې که دنیا آباده ده دا د دې طالبانو د دې علماو برکات دي دا علما او دا طالبان د دنیا دا د دې اسمان ستوري دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء علماء دا د هر پیغمبر وارثان دي العلماء ورثة الانبیاء د یو پیغمبر نه انبیاء جمع د نبی ده
د یو پیغمبر وارث نه دي، علما د 100,000 او د 100,000 پیغمبرانو وارثان دي. نو ما تاسو چې صيغه د جمع د العلماء ورثة الانبیاء، علما د انبیاء وارثان دي. اوتوا العلم درجات ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا انما يخشى الله من عباده العلماء. حاجی صاحب ذکر لري دا الله نه ډېر یو چې عالم ایو بل کارو دا دنه په کتابخانه وا هغه زمانه کې اوس هغه تل هغه زمانه کې دې کتابخانه ته چې ګرینی دا شو ما تاسو چې ما له ګری خط لا نور راغلی دا رحمت الله شیخ صاحب مصرفا کې ناستو او حاجی محمد کریم صاحب امخا کې ناستو ډېر لوی بزرګان مناستو. نو چې عالم براغه د لاس بهونو نو دنه به کتابخانه ته بوته دا پلان کې کتاب دی دا پلان کې مسله ده د دې مسلې متعلق بیان وکړه. دې ته وایي د علم خاوندان، دې ته وایي په الله مجن، دې ته وایي په رسول الله عاشق، دې ته وایي د خدای د دین نایب. همیشه علماء ته کتابونه ښودل بالکل ما په دې غړېدلو باندې دي. او دغه مرزا اسکندر چې زمونږ عثمانزو ته راغلو نو یو حاجي صاحب یو ورسره مولانا اسحاق صاحب د عثمانزو، دریم نمبر مولانا خلیل الرحمن صاحب د تنگی، څلورم نمبر مولانا ذکر الدین صاحب د رزړو چې سابق صاحب په رزړو مشهور دی، دا جمدی سابق چې کوم دی د مشهور دا څلور تنه عالمان د محرم میاشت او د نواب شاه نواز ورور مړو داغه نامه سرفراسان وه او داغه فاتحې ته مرزا اسکندر راغلو چې راغی ناجي صاحب راغی عثمانزو ته او محتمم صاحب ته وایي چې زه دا سړي ته ورځم او زه په اسلام مطالبه کوم. ارمان دی چې صاحب ملیان دی بیدارول کاغذ یې لیکلی په زباني ورته وایي لومړی ورته خط ورکړ ورته یې دا وګوره دې کې څه لیکلي دي وایي دې کې دا لیکلي چې قادیاني ملک نه اقلیت کې راول او دویم نمبر دا چې ته مسلمان بادشاه ځان ته وایې په دې ملک کې د قرآن نظام او حدیث موږ غواړو. مخامخ افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر دا دغه مجاهدو زما مخ کې ورته ویې په دې ملک کې د قرآن او د حدیث نظام غواړم. په ایمان موږ یو تانګدار ته ویلي شو موږ یو سپۍ ته ویلي شو موږ نه خیر دي چې تاسو او موږ خو درباریان میلان هم شته درباري میله هم شته او په دې کې حافظ علما هم شته دنیا د کنوره علماء حق هم شته علماء سون شته. نو ګوره چې یعنې په صحابو تنقیدات کوي په دې ملک ځان ته میلاوئ په صحابو په عثمان صاحب باندې او د اسلام جمعه په ځان تللې ده. عثمان صاحب ته خاین وایي معاویه صاحب ته کنځل کوي او ځان ته د اسلام جامه اغوستې ده. ته نانې وایي تا له شرم نه درځي چې ته د صالح صدر مسلمان د رسول الله علیه الصلاة والسلام په صحابو باندې تنقیدات کوي. عثمان صاحب هغه سړی دی په خدای مې قسمي ده صدیق اکبر زمانه وه قات راغی چې قات راغی تمام صحابه کرام نهر دی. صدیق اکبر بادشاہ دی عثمان ذی النورین ډېر مالدارو ډېر خپل مال ولا خدای ورکړی غني. سلو خان د شام نه را روان دي او پاروخ باندې 4 منه غنم پراته دي نیغ مدینې منورې ته راغی چې راغی تاجران راغلي وایي چې څنګه ورکوې وی یو من په یو لس باندې نفع باندې ورکوم 10 روپۍ من او 10 روپۍ زه د یو من ګټه غواړم. او ورته جینه 2 روپۍ په من کې بل وایي 2 روپۍ په من کې بل ورته 4 روپۍ په من کې بل وایي 5 روپۍ نه زه پوره 10 روپۍ غواړم. تاجران چې په مدینه منوره کې داسې سړي نشته چې هغه زمینه زیاتي وایي نه شته یې ښه ورېکړه. دا د عثمان صاحب حالات زندگی ده. عثمان صاحب فرمایي او د مدینې منورې غریبانانو اے د مدینې منورې صحابو اے زما غریبانانو اے د مدینې منورې صحابو اے زما د پیغمبر عاشقانو دا 400 منه غنم دي راځه ما دا ټول د خدای په نوم باندې قربان کړو ما له به خدای یو پلف باندې دی راکوي یو پلف به راکوي. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها یو نیکي چې کوي خدای به د 10 ثواب درکوي. نو دا 400 منه غنم ما د خدای په نوم باندې قربان کړو. شپې عبدالله بن مسعود خوب ګوري څه ګوري چې رسول الله علیه الصلاة والسلام په ترکیه باندې سور دی په ترکیه سور دی
عبداللہ بن مسعود فرماتے یا رسول اللہ تچت روانی دو غطال راغلے ما ویشاب ازر خبر کوسے یا رسول اللہ تچت روانی تخوف کی گوری وطی عبداللہ بن مسعود من عثمان ذی نورین صاحب سلور سو من غنم دا خدے پنم قربان کرو مسکینان مارکا جزما جنت کا او دا عثمان صاحب او دا حوری نکاح پا جنت کے تڑما نعرہ تکبیر صحابہ کرام رسول اللہ فرمائی اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صحابہ کرام زما پشان دا سور دی او چی چاپ دی پس اقتداء کرا دے با پنی غلا روانی ورہا صاحبانو ذات سمر ناسے زما قیدہ چی تاسو سچن فرمانان راغلیے دا دین پتنگان راغلیے دا حاجی سے معتقدین ہے زتا ستدا مشورہ درکوم چی چا دا دوار جان سردار لس منٹو لیدر دے اگر تا صحابی وئی دا صحابی متعلق پام کوئے چی تاسم سونو آئے کچاوے نو په وخت کې د خلق ماته کا او په د خلی وخت کې د ماته دونه کېده نو د ماینس نه پاسه یو څو صحابه دشمن ته د رسول الله دشمن دا یقین نه لري دا جهاد شروع کې کله نشواله سړی نشو اجله د صحابه دشمنان دا نن جهاد دی چې څوک د صحابه دشمنان دي او دوی سره سوشل بایکاټ کا ته د ما د پیغمبر د یاد دشمني نو تاسو دشمنی کو نو محترم عزیزانو د حاجی محمد امین صاحب عقیدم دقوا فدی عقیدنن دا اللہ تبارک و تعالی درگاہ تا نردیشو نو محترم عزیزہ حاجی صاحب کردار چو گورے واللہ العظیم چما جہاد تا چلاو واللہ العظیم چما جہاد تا چلاو دغزے کی کوری دے کوٹے تا دن ورغلیم دغز سٹ کی دا بم تکلت رتاوا دا تسلیح پارا مال دا پارا زین تاغ مال گتلی زمان پزاد دخلی قصدی چن من دا جمعہ دستوری کرو من دا فیضان اللہ او حسبن اللہ الحمدللہ بنن پا لیکن بحثی ما دل موٹر کی گردے دل دا دی بشلچ تا بنگلوا تا حجی سے مال غرکو لیکن اگر مال نہ غرکو اگر دین غرکو اگر چی دین خورشی دا دین عاشقو دا رسول اللہ عاشقو اگر تو دنیا باندې بالکل تکانی تکل نہ ملنگے جن دے تیرولو واللہ العظیم زما دا پلار جنازے تراغلو بیا زما دا پلار صلیقتیوا و ترالم چی بابا جی زما دا پلار وفات شوی تبرازے بالکل بچے در بشم واللہ العظیم پیادہ راغلو دے او پیادہ دا چی تقریر ختم کو بیا پیادہ موتی چی بابا جی شپو کرنے بچے زما پیادہ را روان شو دل تسار مانزو تا بیا راگے تو ایمان دا مجاہدین میں پوری شو زخوصلال ما آغا ساکوٹ کمی تقریر کو بیا موٹر کرالم دل تصور ہو بیا موٹر کے سور دم زین داد اغوی دعا دا اغوی غریبانانو پداسی جنکر کو دعای منتر روسے دا اثر منتر روسے چیرہ بچو تاسن رخوی دین خدمت والی نو مالک سوچو کا چک زور پیادوی نو خبت ساکوٹ کے بناسم دل تمشم راتنی لیکن التا من تقریر کو دل تمیم کو اس سے ساتھ پس بل دیتا روانیم چھ ساغل تزال رسوم دا دے کہ دا دین برکات تی او دا اللہ تبارک و تعالی طرف میں امداد دے چھ علماء فرق دیتا کئی نو خبر میں دے پر کولا چھ حاجی محمد امین صاحب یو طرف تا دے کہ مبلغ بل طرف تا مجاہد بل طرف تا عاشق رسول دا پیغمبر علیہ السلام دوم عاشق چھ سور لسمیاش کے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آغا مدینہ منور کے پیادہ خطیب لفتے گردے دو چیسینی زمان پختو تنوی او دا رسول اللہ تا قدم بانے زمان پڑھونے لگی دومرا دب احترام پکیو لدی وجنا ما تے چی بچے کل کل تقریر کیا ما تے پاغا وقت کلا ویلو نو دا دا زوگی سرگی لگوا شیر پکیوایا دا ما تے اسیت کردی آغا وقت کلا نو ما تا مزرہ کی چاگا ویم نو حاجی محمد امین صاحب یہ کہ پیر سیدنا او گے کہ زمین مشر او زمین آقا اگر چھ سو وقت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے مطہرے تا ولان شو نو پنی دے وسے او زان سر بلگیو زرگی سرگی لگوا دا قدم لارن دا زرگی سرگی لگوا دا قدم لارن دا حضرت پیخی قدمنا دوم رخوارن دا پدی کسو کی بجبریل علیہ السلام اختیبلا پدی کسو کی بجبریل علیہ السلام اختیبلا
لشوقت للورو رستا د خپو د پاره نه ده. و حاجی صاحب لوگوں ته سوچو کا جبریل علیہ السلام په کې پیزار نه د پخپو کوي ته په کې څنګه پیزار پخپو کې دومره عاشق دا مخامخ کو بچخکاری زرغونه د محبوب الله خدای توخی په ایمان چې د مکې معظمې نه مازدیګر روان شو او دا سپینې لارې لکه د دغه غونته منډې والې او چې 3 بجې کېدې چې دا سینې کتل یو پړق دی او د پړق خوا کې سین ګمبد لرې نه ښکاره شو. یا الله کله به چې زه وروسم د سین ګمبد ته ورته خدای وښیي. یا الله چې دا څومره بزرګان چا چاپېره ولاړ او ناست دي یا الله ستا په خدای کې بهس کمې را نشي خدایه دا ټول پروردګاره بوځه د بیت الله طواف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مطهره ته خدای وښیي. پکې نه مړه دا بل لیونی راغی د قرآن نه ښه ذکر بل شته لکه قرآن بیانېږي حدیث د حاجي محمد امین صاحب عاشقانه ځای کې الفاظ بیانېږي اتې پکې دغه ځای نه راغی چې ما هم پکې شمېره په قلار کښېنه زه پوهېږم په دې ته پې نه پوهېږي. محترم عزیزه لګیا دی وی دا مخامخ کو بچ ښکاري زرغونه د محبوب دا مخامخ کو بچ ښکاري زرغونه د محبوب مانا د عرش د دې نه لوړه او نامداره نه ده زړګي سترګې لګوا د قدم لاره نه ده حضرت پیښي قدمونه دومره خواره